أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. سورة آل عمران دي آیات نمبر 153. اذ تصعدون ها وقت تاسو دریاد کی چې تاسو تللاس دلوړي طرف ولا تلوون او تاسو مخ نه راګرځاو على احد پر هیڅ باندې والرسول او رسول يدعوكم تاسو ته دعوت درکاو رابللاس دی فی اخراکم دورست څخه فاصابكم غما بغم لكي لا تحزن نورسلی تاسو لرا غم بغم فغم سر لكي لا تحزنوا على ما فاتكم دفاره د دې چې تاسو غم جنسي على ما فاتكم چې تاسو سپوت سوي ولا ما اصابكم او نفر هغه باندې چې تاسو ته رسیدي والله خبير بما تعملون. الله عز وجل پر خبردار دی په هغه تعملون چې تاسو عمل کوي. دا آیاتونه هم د سورته آل عمران د احد د واقعې او پیش په ارتباط دي او په دې کې هم اسلامي امت ته تر قیامت تر ورځې پورې یو ډېر بهترین تعلیم دی. صحابه کرام رضی الله عنهم کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د شهادت د اوازه یې واوریدل نو یو طرف او بل طرف ته ولاړ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زینو ته आवाज کاو چې تاسو راسي او هغه د پریشانی څخه د پیغمبر علیه السلام आवाज نه اوریدي. نو پیغمبر علیه السلام ته چې راسي دی یو طرف او بل طرف ته تلل چې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کعب ابن مالک ته आवाज وکي هغه واوریدل. هغه ته ویل چې صحابه کرام خبر ک او راټولې کړ. بیا چې صحابه کرام خبر سول نو دوباره سره بیدار سول او د کافرانو مقابله شروع کړ. نو دې آیات کې صحابه کرام ته دغه حالت یادونه کړي چې تاسو هغه حالت دریاد کړي چې تاسو یو طرف او بل طرف ته تللاست او پیغمبر تاسو ته आवाज کړ. نو تاسو په دغه عمل باندې پیغمبر علیه السلام او یا په هغه عمل چې تاسو کې ځینې ملګری مدغره سره اکشته سو چون کې کله چې د یوې عقیده او د یو نظر خلک وي نو کدوې ادرې ملګری په هغه کې داسې عمل وکړي چې هغه د قانون او د اصول خلاف نو نسبت ټولو ته کیږي. یعنی تاسو ټول دا کار وکړي ځکه چې ټول د یوې عقیده خلک وي د یو نظر او فکر خلک. نو ولو که صحابه کرام خو ګرد نه جتللي او نه ټول صحابه کرامو د دې پیغمبر علی السلام د امر مخالفت کړي دي هغه څو کسانو کړي دي او هغه په دې خاطر نه دي کړي چې واکه دا د نفس غوښتنه و بلکې هغه د تزریت نور نه لیدي. یعنی یو اجتهادي خطا و د هغه څخه هغه الله تعالی ورته معاف کړي. لیکن چون کې صحابه کرام د ډېر لوړې مرتبه خلک دي ځکه چې د امت د پاره آینده نمونه ګرځیدل نو د دې ډېر لږ معمولی عمل ولو که هغه په شریعت کې منع نه یعنی مؤاخذه نه ور باندې کې الله تعالی د دې لپاره مناسب و نه بلی نو دې دغه مشکل سره مخامخ. لیکن و د دې مشکل سره مخامخ کېدل د عذاب او سزا لپاره نه و بلکې الله تعالی کله مشکلات د امتحان لپاره راوړي. نو الله فرمایي اذ تصعدون ولا تلوون على احد وقت هم قابلیت دی چې کله تاسو لوړ طرف تتللاس تسعدون تاسو تللاس یعنی د لوړی طرف ته مو تیښته کول چون کې د احد د میدان څخه چې داغه جبل رباط دی د غره طرف لوړ دی یعنی تاسو دې طرف ته لوړ تللاس. ولا تلوون على احد او تاسو مخنه راګرځاو على احد پر هیڅ باندې یعنی هیڅ چاته مقتل نه هس روان واس. والرسول يدعوكم او رسول علیه السلام يدعوكم تاسو یې را بللاس دل تراسي
فی اخراکم د ورستڅه، یعنی د صفونو په آخر کې وای. اخرى صفت واقع دي د صفوف، یعنی هغه صفوف چې په آخر کې و، نو پیغمبر علیه السلام د هغه طرف تاسو ته आवाज کوي را بلل یاست او تاسو نه راتلاست. فاصابکم غما بغم، نو ورسېدی تاسو ته. فاصابکم، نو الله تعالی ورسوي تاسو لره غمن غم، نو تاسو یې په دې غم او دې مشکل کې واقع کړاست. بغم پر غم باندې، دا با په دوه معناو باندې افسته شوی. علا غم با په معنا د علا ده، یعنی یو پر بل غم سربېره غم راغی. یو واری خود ماته حالت او بل د پیغمبر علی السلام د شهادت موضوع، نو دا غم پر غم باندې. او یا بعد سببیه ده، یعنی تاسو ته الله درور سوي در پیش کې غمن دا مصیبت بغم په سبب د دې مصیبت، یعنی چې تاسو د پیغمبر علی السلام د حکم مخالفت وکړي، په دې تاسو نبی کریم علیه السلام زهیر کړي. په د پیغمبر علیه السلام د زیریدل د دې سبب سوچ تاسو ته دا غم پیښ، نو باقي تاسو پیغمبر علیه السلام زهیر کړي، دا هغه په زیریدلو باندې الله تعالی تاسو د امتحان د پاره حالت لږ د مشکلات او د مصائبو جوړ کړي. فاصابکم، نو بیا دروي رسوي تاسو لره غمن غم بغم، پر غم باندې سربېر. لیکن وہ دا غم او مصیبت چې تاسو ته ورسېدي، دا د دې د پاره نه دی رسېدلی چې الله تعالی تاسو ته عذاب درکړي، بلکې دا د دې د پاره چې تاسو نور مضبوط کړي، د آینده مشکلات او مصائب سره تاسو مخ کېږئ. ځکه دا پیښه چې اوس په احد کې تکرار ده، دا د نبی عليه السلام د وفات سره پر تاسو راځي. نو اوس دا تاسو ورته کلکې و دې حالت ته چې تاسو مضبوط اوسئ. لکي لا تحزنوا على ما فاتكم، تاسو تعالی دا غم در پیش کی پر غم سر بیره باندې. لکي لا تحزنوا، دا د پاره د دې چې تاسو غم ونه کوي على ما فاتكم، پر هغه څه باندې چې تاسو څه پوڅوي. ولا ما اصابكم، او نه پر هغه څه باندې چې تاسو ته رسیدلی. یعنی تاسو پر دې باندې بیا غم مکوئ چې در څه پوڅوله، ځکه د خدای تقدیر دی، الله تعالی په هغه کې حکمت او مصلحت دی. او تاسو ته کوم مصیبت در پیر سو پر دې غم مکوئ، یعنی غیر شرعي غم. هغه شرعي غم خو طبعا د انسان سره وي، د یو چا په مرګ پریشان کیږي، د یو چا په مصیبت او پریشانی باندې پریشان کیږي، دا منع نه دی، ځکه دا د انسان د اختیار او وتلی. یعنی اختیاري حالت کې شرعي حدود کې دنه که څوک مصیبت او غم وکي، دا منع نه دی. او تاسو د دې مصیبت او د دغه ملګرو په شهادت چې پوت ول ولاړه د دنیا څخه غم مکوئ. دا رقم چې تاسو کار پرېږدئ او د دین خدمت بیا ونه کړئ، ځکه دا د دې لپاره راځي دا حالات چې تاسو دې ته آماده کړئ چې نور به هم پیښیږي، نو تاسو به دې ته آماده یاست. د دې آیات څخه دا څو خبرې معلومې شوې. یو خبره خدا معلومه شول چې دا د پریشانی په حالت کې چې انسان خپل حواس د لاس ور کوي، دا یو طبيعي امر دی، دا د انسان د اختیار او تلی کار وي، دا غیر اختیاري. نو په دې صورت کې یو څوک باید په دې ملامت نه کړي شي چې دا کار ولې د چپیش. لکه صحابه کرام په دې میدان کې په دغه حالت کې د لږګړي د پاره یو طرف او بل طرف تتللی، نو دا د صحابه کرامو پر غلوړ ایمان او کامل عزم باندې کومه نقص نه راوړي. دوم دا چې کله سړی د یو چا خبره وانه وي په دې صورت کې چې هغه د تکبر او د دې فنیت باندې نه وي، یا متوجی نه وي او یا لري وي، نو دا عیب نه دی، ګناه نه ده، د پیغمبر علی السلام مخالفت نه دی چې دلته صحابه کرامو دا کار کړی. او بل دا چې د پیغمبر علی السلام د سنت مخالفت کله یو ډیر لوی انقلاب راوړي، یعنی ډیر ښه حالت په ډیر بد حالت بدل او ډیر بد حالت په ډیر ښه حالت بدلی، د سنت موافقت بیا. نو دې ته اشاره ده چې مسلمانان باید په هر حالت کې د یو کار د سمولو د پاره د پیغمبر علی السلام د سنت اتباع وکړي. کله پیغمبر علی السلام د سنت اتباع په هر حالت کار کې پاتې شو، پر هغه کار باندې برکات او کامیابی نیوي. نو دا جهاد څومره عظیم عمل دی. په پیغمبر علی السلام د حکم مخالفت ټول حالت بدلی، یعنی یو واری د فتح حالت دی، د کامیابی حالت دی،
خدای یو سنت مخالفت چې د پیغمبر علی السلام د امر مخالفت او لو که هغه یو علمی خطا و قصدن دا کار نه وسوي لیکن تاوان دا پیش کوي چې داغه کامیابی په شکست بدل شي ملګری په شهادت باندې ورسېدل نو دغه شی ته باید سړی متوجي وي چې آینده که سړی ته یو مصیبت پیښ شي هغه اسباب باید وپلټي چې دا په څه وجه را پیښ شي. مولانا الیاس رحمت الله علیه دا تبلیغی جماعت باندې دا ډیر ولی سړی تیر شوی او ډیر د سنتو پابند انسان تیر شوی د لور څپکور کې ګلاس مات شو او په دې باندې د خپل لور څخه پوښتنه وکړه چې دا د ګلاس ماتېدل یو سبب لري دا ولې مات موږ په دې کور کې د خدای یو نافرمانی کړې ده چې الله تعالی دا حالت پیش کړي نو هغه فکر وکي ول نور خو مات نه یادېږي لیکن زما څخه یو المنز قضا شوی ولدا د هغه قصور دی چې دا ګلاس مات شوی مطلب دا چې سړی باید دې ته متوجي کده تفکر کې په کاروبار کې یو مشکل پیښیږي دای د خپل حالت ته متوجي سي د ضرور داسې عمل کړی دی چې الله تعالی ورسره رسول او دا مشکل چې پیښیږي دا مشکل د دې د پاره نه وي همیشه چې خدای هغه سړی ته سزا ورکړي بلکې د نیکو صالحو بندگانو مشکلات او مصائب دا د هغوی د امتحان او متوجي کېدلو د پاره نه د دې د پاره چې خدای پاک هغه ته عذاب ورکړي دلته هم صحابه کرامو ته دا وایي لکي لا تحزنوا دا مصائب د دې لپاره راځي چې تاسو بیا غم ونه کوي علی ما فاتکم ولا ما اصابکم او نه پر هغه چې تاسو ته رسیدلی نو د دې ځای څخه باید سړی معلوم شي چې کله یو دیندار سړی په یو مصیبت او پریشانی اختی د دې دا معنا نه ده چې خدای پاک هغه ته سزا ورکړي بلکې دا الله تعالی د هغه درجات لوړي هغه نور مضبوطی دي کار ته نور کلکی والله خبير بما تعملون والله على عز وجل خبير پر علم لرونکی دی پر با خبر دی بما فاغ تعملون چې تاسو یې عمل کوي الله پاغه باندې علم لري نو چې تاسو څنګه کار کوي د هغه مناسب الله تعالی تاسو سره هغه حالت تجویزوي دا حالت مطابق تاسو سره دا کار کوي حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه یو ډیر عظیم صحابي دی او د دې احد په جنگ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخته ولاړ او ډیر زیاته قرباني ورکړه دای بخپل مور په کوچنیواله لا چې د یو کال دوه کالو په تور خونه کې به بند کړیو په کلکو ځایو کې به اچاو د دې لپاره چې مضبوط سړی جنې جوړ شي نو بیا هم داسې وو چې ډیر مضبوط انسان جنې جوړ شي حضرت زبیر رضی الله عنه ډیر عظیم انسان دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باجو او حواریو حضرت موسی علیه السلام خو ځینې مخلص ملګری درلودل حواری د نبی علیه السلام څخه مخکې د انبیانو ملګرو ته حوارین ویل کېد او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګرو ته صحابه وایي نو حضرت پیغمبر علیه السلام فرمایل زبیر او طلحه د ازما حواریین دي یعنی ازما مخلصان دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر عظیم صحابه و د 10 مبشره و څوم دي دا 10 مبشره و صحابه کوم دي او بیا د سفین په جنگ کې کده جمل په جنگ کې چې د معاویه رضی الله عنه علی رضی الله عنه تر مابین کوم جنگ پیښ شوی دی په دې کې بشارت رسیدلی والله خبير بما تعملون ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ثم أنزل عليكم بيارا نازلك عليكم فرطاس باندي من بعد الغم ورستد الغم أمنة اطمینان وشوالي نعاسا چخوب يغشى طائفة پټولې يودل منكم استاسو څخه وطائفتنا ويودل قد اهمتهم انفسهم فکر پیدا کړي وو د دې سره د دې انفسو یظنون بالله گمان کا فعلا زوجل بان غیر الحق نا حق گمان ظن الجاهلیه د جاهلیت گمان یقولون ویلی هل لنا من الامر من شيء هل لنا ایا مجلرست من الامر پدیکار کې من شيء سشيء قل ارتوائے پیغمبر علیہ السلام ان الامر یقینا کار کله طول
لله یوازی الله عز وجل ردی یخفون فی انفسهم دی پټول په خپل زړونو کې ما لا یبدون لک چې نش کار کول لک تعالی. په دې روان آیات کې الله تعالی په دغه عین حالت کې د صحابه کرامو سره بیا یو ډیر عظیم احسان کی. په دغه وخت کې چې د صحابه کرام څوک زخمیان او څوک په شهادت رسیدلی او څوک ستړي و یو طرف او بل طرف ته الله تعالی په دې وخت کې پر دغه صحابه کرامو باندې کافرانو میدان پرې شو دي او د هغو په زړه کې الله تعالی رعب واچوي. په دغه وخت کې الله تعالی د غیب څخه پر دې مسلمانانو باندې خوب راوستي. خوب داسې خوب نه دی چې هغه دوی بيدس ولا، بلکې داسې یو حالت چې دا سړی ته خوب ورسي. دا د خوب په حالت کې وي چې موږ تاسو ته دا د پریشانی حالت وایو. په دغه حالت کې راغله نو په دې وجه باندې اغستړیا مکمله ختمه شو. ځکه انسان چې خوب وکي بیا بدن ډیر وسای مطمئنی نو دا ټول ستړیا او ټول غم او مصیبت دا ټول د ذهنو څخه وته حشاش بشاش سوله. الله تعالی په دې باندې دا خوب راوست. دته سکینه وایي او دا سکینه په جهاد کې راځي، بل وخت دا نه راځي. او بل دا چې د سکینه مطلب دا وي چې سړی متوجي کی. د سکینه مطلب دا نه وي چې سړی غافل کی. طالبانو ته کله کله په سبق کې سکینه راځي، دا سکینه نه دی چې وای دا سکینه راغله. یا دلته زموږ تاسو په ترجمه کې پر زینو دا سکینه را نازلېږي. دا سکینه نه ده، دی باندې سر خلاصوي. نو یو ډول د الله تعالی په دې نعمت باندې الله تعالی مشرف کړل هغه ته دا خوب راوست. او یو ډول به منافقان و هغه چې دا موقع ولیدل نو خپل منافقت دي نشکاره شو. نو په دوی کې راځي نو منافقان ویل چې ګوره موږ ته هیڅ توجه را نه کړو، نظموش پرایا باندې عمل وس، زموږ رائے هیڅ ونه منل سول. موږ دا رائے ورکړې و چې باید د مدینه څخه د باندې راونوځو. دا دوی د مدینه راوتل نو دا مشکلات پیښ شو. نو دا هغوی سره په دا حالت کې د ځان غم وو، د دین او د اسلام غم نه و چې دای څنګه د خپل ځان حفاظت وکړي. نو الله تعالی وايي ځینې کسان بیا په خپل ځانو مشغوله و. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا، بیا را نازل کړي الله عز وجل علیکم فرتاسو باندې من بعد الغم ورست در دی غم او مصیبت امنه اطمینان. نعاسن چې هغه اطمینان خوبو. نعاس دا خوب توای چې ما ترجمه درته وکړه دا د پریشانی حالت. یغشا طائفه منکم چې پټوله طائفه یو ډله د مسلمانانو منکم استاسو څخه. طائفه صدلته مسلمانان مراد یعنی د مجاهدین یو ډله الله تعالی په دې باندې مطمئن کړه. وطائفه او یو ډله بیا چې منافقان وقد اهمتهم انفسهم فکر پیدا کړي او د دوی سره انفسهم خپل ځانو د خپل ځان غم ور سره او چې څنګه نجات پیدا کړم. یظنون دوی ګمان کا وبالله فعلا عز وجل باندې غیر الحق حق ګمان. ظن الجاهلیه د جاهلیت ګمان د احمق توب ګمان په الله باندې کاوه. نو دوی خبرې رااله یو دا چې دوی پر خدای ګمان کاوه غلط ګمان کاوه او بل د جاهلیت ګمان کاوه یعنی احمقان هم و ګمان هم غلط ګمان. نو اوس دا غلط ګمان یادون کی چاغه دا دی دا غلط ګمان. یقولون شدی ویلا هل لنا من الامر من شیء، آیا استمجلر من الامر فکار کی من شیء صحیحا، یعنی آیا زموږ رائے په دې کار کې معتبر کیږي؟ هیڅ کله دا نه کیږي. هل لنا آیا استمجلر من الامر په دې کار کې په دې پیښه کې من شیء څه، یعنی زموږ رائے ته څه اعتبار ورکول کیږي کنه ورکول کیږي. مطلب دا چې زموږ رائے ته په دې جنگ کې هیڅ اعتبار ورنکړسو. کله دې جنگ نه مخکې چې موږ کوم رائے ورکړې و هغه منل سي وای نو بیا به دا مصیبت نه وای راغلی. نو مطلب دا چې د پیغمبر علی السلام خو نه حتی خامخا بس موږ په دې مصیبت کې واچولو، زموږ مشورې ته اعتبار ورنکړسو. نو ظاهری خو د دې آیات ترجمه سم جوړیږي. هل لنا من الامر شیء، آیا استمجلر من الامر فکار کې من شیء یو شی، مطلب دا چې دا خدای الله تعالی تقدیر دی نو زموږ اختیار پدې کې چديږي نه. ظاهری خدای آیات ترجمه دا ده خو دوی دا مطلب نه جنیا است. قل ورته پیغمبر علیه السلام ان الامر كله لله،
ان الامر یقینا کار او فیصله كله طول لله یوازې الله عز وجل رده. یعنی اختیار خو صرف د الله تعالی چلیږي، د بل چا اختیار نه چلیږي، د بل چا اختیار نه چلیږي. مطلب دا چې تاسو فرایه کوم عمل هم کړی وای او د مدینه نوای راوتلی بیا هم قضای الهی غالب راتل او خامخا به هغه څه پیښېدل چې الله تعالی غوښت. نو یقینا ټول امر او فیصله او اختیار كله طول لله یوازې الله عز وجل. وس تفصیلی جواب ورکړي. یخفون فی انفسهم، دوی پټوي په انفسهم په خپل زړونو کې ما هغه څه لا یبدون لك چې نشکار کوي تعالی صراحتن نشکار کوي. دا دوی د زړه خبره ده. یعنی دا مخکنی آیات په ظاهري دا معنا ده یعنی موږ لره څه اختیار دی په دې کار کې. مطلب دا چې دا خو د تقدیر پیښه ده، په دې کې موږ هیڅ واک او اختیار نه چلی. نو دا خبره خو ظاهرا عیني د ایمان خبره. او جواب چې الله تعالی ورکي چې یقینا ټول اختیار یوازې الله تعالی ته دی، دا هغه څه هم د دې د خبرې ظاهرا تایید راځي، لیکن اصلي خبره داسې نه و، بلکې د دې مقصد دا و چې موږ فرایه ولې عمل ونسو. په دا روان آیات کې وضاحت کی. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها هنا، وسدا دې وضاحت کی. یقولون دیوای لو کان لنا من الامر شیء، لو کان لنا کچی روای مجلرا من الامر پدیکار کی شیء سحسو برخ ما قتلنا ها هنا، نو مجمنوی قتل سوی دلتا. یعنی کچیری بالفرض مش پرای باندې عمل سوی وای نو مش بدلته نوای قتل سوی، اوس به مش نجات درلود. دا د منافقانو خبره چې په زړه خو یې داغه خبره و په خله نشکاره کول. نو الله تعالی د دې دغه رائے او د دې د زړه حالت دلته ښکارا کوي. یعنی دا همیشه د منافقانو کار وي. د منافق انسان دا کار وي چې د مصیبت څخه ورسته چې خصوصا په هغه کې کوم مسلمان پریشان شي دای به هغه ته پر دې دینداری باندې توعنه ورکړي. دا همیشه د منافقانو کار دی. تر قیامت پورې ودا دستور جاری وي. تاسو هم ډیر خلک لیدلی چې کله څوک دیندار دلته مولوی صاحب دا غربي کافرانو بوتلی انو بګرام ته به ولي هغه مولوی صاحب چې زرا ایلاسو مولوی څلور پنځه دوستان می و ورشلې جری می صفي اول کې مدریدل حجانم و او زینو سره د ملایانو نوم هم لګې دي. ول دومره زیات زنه ملامت کړم چې دا ته ولې دا کارونه کوي، ګوره دونه مصیبت تی پیښ کی او دا مشکلات تی پیښ کړ. ول نصيحت اراته شروع کړه کما چې یو ډیر ناروا عمل کړي او دا اوس دې نصيحت راته کوي. نو ولګر د کور او قوم را باندې راجم سره و چې دا تاسو څومره غلط کار وکړي چې د دې کافرانو مخالفت وکاو. تا باید دلته بوزدلی کولای چې دې نوای به ولي. ول ما اخر تویل ول مال تاسو ټول منافقان یاست. دا خبرې تاسو ماته کوي دا د منافق خبرې. تاسو باید ماته په دې تسلی را کړی وای، تاسو باید ما حوصله بلند کړی وای، تاسو باید زما د دې کار ستاینه کړی وای. تاسو د ستاینې پر ځای باندې ماته تعنیه را کوي او ماته اوس نصيحت کوي. ولدا مون اجان و په مشک دا ځینې ملایان هم و په صفي اول کې بم ولاړ. دا یقیني د منافق صفت دی. د دین پر کار باندې طبعا مصیبتونه راځي، پریشانی راځي. الله تعالی خو مخکم آیاتو کې دا رااله چې خدای تاسو درغه وخت پر جنت ته نه داخلي چې تاسو امتحان وایي. نو خالی په دعوه د ایمان او په دعوه د اسلام خو څوک نه خلاصيږي. مصیبت به باندې راځي، پریشانی به باندې راځي. خو د خدای څخه بسړی د عافیت معاملې غواړي، دا خو ضروری ده چې الله تعالی د بنده سره د معافیت معاملې وکړي. خو کوم مصیبت کې راګیر سو باید نور خلق د هغه د قرباني ستاینه وکړي، هغه ته تسلی ورکړي، د هغه د نجات او خلاصون د لپاره کومک وکړي. دا نه چې هغه ملامتي چې تا دا کار ولیکاو. کله مسلمانان دا کار پریږ دي، دا مجاهدین دا جهاد پریږ دي، دا علما دا د علم خدمت پریږ دي، دا دیندار مسلمانان د دې مجاهدین او د دې علما او خدمت پریږ دي. نو خدای دین جی دا ختمیر طبعا به یو مجاهد وي، یو به عالم وي، بل به کومک کوي. نو په دې سره الله تعالی د دې دین دفاع کوي. او کوم را ولاړ شو یو تاجر په دې ملامتو چې ولدي د دې خلکو سره کومک کاو، او عالم په دې ملامتو چې تا ولې دا خبرې کولې، یو مجاهد په دې ملامتو چې ولې د کافرانو مقابله کول. نو په دې سره خو د مسلمانانو حوصله ختمېږي. دا د منافقانو خبرې دي، د قرآن کې الله بیان کړي. د دې ځان ساتل پکار. ځینې کسان دا د ځان لپاره هوښیاري بولي، دا نه د هوښیاري، دا بیا عقلي ده. مسلمانانو ته دا پکار دي چې د مسلمانانو پر دینی خدماتو دا غوښتاینه وي.
خصوصا په جهادي مسائلو کې چې اوس مشکلات ډیر دي او دغه کار ګران کار دی، نو چې څوک یې کوي هغه د ډیر مضبوط ایمان خاوند دی چې دا کار کوي. یقولون، نو د دې د قول اصلي معنا او مطلب دا دی چې دی وایي لو کان لنا من الامر شیء، کچېری وای موږ لره من الامر د کار څه شیء سخیسا، یعنی زموږ پرای عمل کېدای ما قتلنا ها هنا، نو موږ بنوای قتل سوي ها هنا دلته، یعنی زموږ ځینې خلک به دلته نوای قتل سوي. نو د دې د قول مطلب دا سو چې دا تقدیر د خدای تعالی فیصله دا هیڅ اعتبار نه لري، ځکه زموږ رائے معتبره و د دې دا رائے. نو دا قول د حماقت قول دی کنه دی، ځکه الله تعالی وایي دا د جاهلیت ګمان. قل ورتوای پیغمبر علیه السلام لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. قل ورتوای پیغمبر علیه السلام لو کنتم فی بیوتکم کچی روای تاسو پکورونو کې لبرز الذین وخام خبر اغلی وای الذین اغکسان لرا کتب علیهم القتل چې پرس کل سوی او په تقدیر کې لیکل سوی او علیهم فراغوی باندې القتل قتل الى مضاجعهم داوی زایونو ته کچيري الله تعالی د چا مرګ لیکلی وو چې اگر اوتلی نه وای په کورو کې وای نو هم به د خدای د طرفه هغه مرګ چې په د په تقدیر کې لیکلی و دا ورته راتلل. قل ورتوای پیغمبر علیه السلام لو کنتم فی بیوتکم کچيري وای تاسو په خپل کورونو کې نو لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، نو خام خبر اوتلی وای الذين اغکسان دا د برزه د فاعل دي، الذين اغکسان كتب عليهم القتل چې پراغوی باندې قتل تقدیر شوی دی لازم کړل شوی دی الى مضاجعهم وخپل زایونو ته، یعنی د خپل وجلو زایو ته چې دی په کوم زایو کې مړ کېدل هغه زایو ته بخامخا دوی راوتلی وای. مطلب دا چې ظاهری مزرت دا به استسوي وای خامخا به دیته دا مشکل راتلل. دیږي دې خبرې ته اشاره ده چې مرګ خدای عزوجل چاته په کوم ځای کې لیکلي التبور تراځي. چنانچه حدیث کې راځي چې الله تعالی د کوم چا د مرګ فیصله کړي په کوم علاقه کې د مرګ لیکلي نو جعل له حاجه الیها، الله عزوجل دته هغه علاقه ته حاجت پیدا کړي دی وی اولاد الله تعالی نو بیا حالت وفات شي یا غ مصیبت قربانی راځي. الله تعالی دا د مرګ لیکلي. یو قصه د تاسو باورېدلې وای د سليمان عليه السلام په مجلس کې یو څوک ناس عزیز تفاسیر را نقل کړي په هغه ویلي دي چې دا یو قصه ده، دا شی آیات کوم حدیث ته حواله نه ورکړي او نه داس کوم معتمد کتاب ده. د سليمان عليه السلام مجلس کې وای څوک ناس په دې مجلس کې ملک الموت دا هم و. نو دې ملک الموت وای دې سړی ته داسې بار بار کتل، دا سړی جنې ور خطا اخر ملک الموت ووت. نو د سليمان عليه السلام ته ویل چې دې ما ته ډیر بد کتل، دا ولې راته کتل؟ هغه ورته دا ملک الموت و د مرګ ملک و، نو نه راته معلومې دي شو ولې تا ته داسې بد کتل کې دا چې درته سودای. نو د ورته ویل چې زه خو د دې سره ډیر وبېرېدم او ته ما واسطه و د دې ځای څخه دی بات ته وایي چې ما په ډیره تیزی باندې یا یمن ته او یا هند ته دا دوه ځایونه شودلې دي ته بوز. نو وايي بات ته د امر وکي هغه بات بوتلی یمن ته ارزای ته چې بوتلی دی چې الته یمن کې کښته سو ملک ورته ودرېږي. نو دور تویل چې زه تاسو خراوت شته ادم دلته ول ما چې تاسو الته کتل په دې می کتل درته چې تا مرګ دلته الله لیکلی او تا الته شکول چې ناس کړي په دې باندې داسې بار درته کتل. هغه وخت چې څنګه الله تعالی کړی او هغه وخت داري سره برابر شو. نو دې د پاره نو الله تعالی چې د کوم چا مرګ چیرې لیکلی هغه حالت ورته راځي او په کوم ترتیب چې لیکلی هغه سی ورته راځي. دا ډېر فرزان باندې تفریدل نه دی پکار. شرعاً خو به سړی هغه شرعي اصول مراعاتي، لیکن دومره زیات احتیاط چې په اصول کې 200 دانه دی پکار. قل لو کنتم فی بیوتکم ورتوای پیغمبر علیہ السلام کچیر تاسو وای فی بیوتکم تاسو پکورون کی لبرزن وخام خبر اوتلی وای د دې ځای څخه الذین اغه کسان کتب علیهم القتل چې پرز کړل سوی او لیکل سوی و علیهم فراغوی باندې القتل قتل چې داوی په تقدیر کې قتل لیکل سوی او خام خبر غیر اوتلی وای الی مزاجعهم
وخپل د وجل کېدلو ځایو ته هغه ځایو کې چې دی وجل کېدل هغه مزاجع لره چې اړخ پکښې لګي هغه ځایو ته بخامخا راغلي وي وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. خود دې واقعاتو چې تاسو سره پیښ شول د احد په میدان کې یا آینده د مؤمنانو سره پیښیږي په کوم جنگ کې مؤمنان خوش شي یا شکست خوري یا بند راسي په دې ټول کې ډېر لوی فواید دي. هغه فواید دي وليبتلي الله دا د دې د پاره چې الله تعالی امتحان کې ما هغه څه په صدورکم چې تاسو په سينو کې دي یعنی خدای تاسو د ایمان امتحان واخلي چې او د په ایمان کې کلک یاس او کمزوري یاس. نو الله عزوجل هم داسې وکړل چې په دې جنگ کې یا تر دنیا تر ختمېدو پورې چې کوم جنگونه راځي په دې کې منافق او مؤمن پیدا کړي. نو د مؤمن په ایمان کې قوت راځي او د منافق منافقت ښکارا کیږي ځکه د ماحول په وجه ډیر کسان دینداري لیکن کله چې ماحول بدل شي د کافرانو غلبه راشي بیا به ته ووینې چې دای باول د کافرانو په مجلس کې پورته کیږي. وليبتلي الله ما في صدوركم د فار د دې چې امتحان کې الله عزوجل ما هغه څه یعنی ایمان في صدوركم چې تاسو په سینو کې دی الله عزوجل ودا امتحاني او دا وکي او بل د دې د فار به دا جنگ پیښي وليمحص چې خالص کې پاک کې ما هغه څه په قلوبکم چې تاسو په زړه کې چې تاسو په زړه کې څه دی یعنی ایمان چې تاسو په زړه کې دی الله تعالی هغه پاک کې ځکه چې مصائب راشي نو انسان کاملا د خپل رب طرف ته متوجي شي او د خدای طرف ته چې سړی متوجي شي د غیر الله څخه توجه را وګرځي چې توجه د غیر الله سره وګرځیدل په ایمان کې قوت راځي او دغه ایمان د انسان د نجات ذریعہ ګرځي. نو د دې لپاره وليمحص ما في قلوبكم چې پاک کړي الله عزوجل ما هغه ایمان په قلوبکم چې تاسو په سینو کې دی د وساوس او تشاویش او نور کمزوري والله علیم بذات الصدور یقینا الله عزوجل علیم فرع علم لرونکی دی بذات الصدور فخاوندانو د سینو باندې الله تعالی ته فرع علم حاصل دی یعنی الله تعالی دې ته حاجت نه لري چې تاسو امتحان واخلي خدای ته خدا معلومه ده خو د دنیوي اصول مطابق الله تعالی دا غواړي چې تاسو د ایمان اظهار نور ته وکړي ځکه نو تاسو امتحان اخی تاسو حالت نور ته ښکاري. صدق الله.